حدیث مبارک راضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام تپوس کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د سپینی دو څه طریقه ده د زړه به څه سپینېږي د دې زن دپاره سیقل څه د ریګمال نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل یو مرګ ډېر ډېر یادول او یو د قرآن پاک تلاوت کول مرګ ډېر ډېر یادول خو داسې نه ده موت ته یې چې یادو ښه چې په قبرستان کې زمون خندا غلې نشوه په قبرستان کې زمونږ ګپ غلې نشو په قبرستان کې مې جنازګاه کې خو دا پرېږده هغه لطیفې مې درته نه دي کړې چې تاسو کومې بیانوئ د قبرستان د مړي سر ته د داجي سر ته د کاکا سر ته د بیبي خپو ته د لالا خوا کې د بچنګي په غاړه بچنګي لاندې پروت دی په غاړه زه ولاړ یم قسم دې زما په دې غره باندې کې دومره ذره برابر بوج وي او دا کتم کم بوج یادی چې یاره جي سړی خفه دی نو دا اوس د دې زمانې رواج شو ښه څنګه چې رواج سوی رواجونه درته ووایم تاسو ته زما نه ښه یاد دي دا اوس یو مروت شو مخ مروت چې ورته مونږ وایو چې نه دا دې ونه کړ بیا درپسې خلک خاندي نو لهذا لږ سترګې سرې را سرې کا کنی نو په 2 3 4 ورځو کې به ستا بیا پته ولګي که نه چې ستا په دې قبر باندې د هارونه آیا د دې 3 ورځو نه بعد هم څوک اچوي که نه اچوي که نه کال په کال درځي او 3 کالو بعد خو بیا بلکل بل کال نه درځي یو د مرګ غم کول دی مرګ خپل ځان سره حاضر ناظر ګڼل دی دا ډېر ملګري مونږ ته په قبرستان کې چېرته میلمانه شو ویره جی مولوي صاحب دې خلکو ته څه نصیحت وکړه که نه زه ته ویې ظالمه دلته څوک راغی او دلته د دې قبرونو نه نصیحت وانغښتو نو دا په مخ زما د تقریر په هغه باندې ذره برابر نصیحت نشته او یو د خدای تعالی کلام ویل دي تلاوت د قرآن کول دي نوجوان نسل خو ماشاءالله لګیای په رمضان المبارک کې او یا د هغې نه بعد په 11 میاشتو کې موږ په څه ناسه طریقې سره بهانې سره دي انډول کړي دي که لاندې چت کړي که په باندې چت کړي او په څه ناسه طریقې سره په بانه بانه باندې او چې کله خبره مشر ته راشي نو بیا کار خراب شي زمونږ دا کشران هم وایي د دې وجې نه په ایماندارۍ درته یم زمونږ دا کشران ګوره سبق د دې د وجې نه وایي چې زمونږ مشران سبق نه وایي زمونږ دا کشران سحر کې ځکه نه راپاسي چې مشران نه راپاسي زمونږ دا کشران د ښه سړیتوب په لاره ځکه روان نه دي چې دا مشران هم ماشاءالله زه ایماني درته یم چې زمونږ په دې کلي کې یو قدر مشترک په هر چا کې دی او هغه سړي میلس کول فضول غیبت کول دونه ماشوم ته زه کله کله دغه ورکم څه ورته وي لاره ورکم یو ماشوم ته زه موقع ورکمه په ایماندارۍ ماشوم کې داسې میلس دی که نه چې مشران راته بخي مشران راته بخي نو دا به کېږي څه او روان خو ټول یو ګورې وروره دا مه وایه رواز د روژې خبره نه ده ښه د کال 11 میاشتو خبره ده الله پاک دې موږ ټولو ته اسانتیاګانې نصیب کړي زما محترم ډېر مشکل مرحله را روانه ده چې دا کم انسانان دلته په دې دنیا کې د غفلت په خوب باندې پراته دي قسم په خدای یو نه یو ورځ داسې راتلونکې ده ګوره چې دوی به د هر څه جواب ورکوونکي وي یوازې زه نه یوازې حاجي صاحب نه یوازې کاکا ماما نه هر مومن مسلمان چې سایه راوړې ده خدای تعالی ته جواب ورکوونکی دی د جواب دپاره څه دي ته راته ده ووایه چې جواب دپاره مونږ څه حاصل کړل مونږ د غوا دپاره ګیا حاصله کړه د غوا دپاره م شاتل وکړو د شوتل غم شته قسم په خدای چې شته د وخت د تیکې د پیو غم شته چې رو د نړل د خپل زوی په مرۍ باندې غله کېږي پی به زه نه وم ستا پلار به راوړي داسې ورته غوسه شي چې پی نه راوړې نو چای به زهر به نه څکي مور پکې دا وایي مور پکې وایي زهر به نه څکي نو زه دا وایم چې دا مونځ نه کوې نو هلته به هغه ژوند زهر تېر کړي چې هغه په لکونو کلونه دي یو ورځ یې 50,000 کاله ده 50,000 کاله ابه زهر خاورې تېره شي دا مونږ دلته څه ځان لږ ورې دا زمونږ مخې ته دنیا د لیت العل دی ګوره دا مونږ وایو چې دا بلب چې لګېدلی دی مې هلته به هم لګېدلی راشه که نه هلته لګېدلی دی چې د دې تیارې د وجې د قسم په خدای 100 بنده نه شو نو ماله بل نوم کېده د دې تیارې د وجې چې دا کوم ستا په قبرستان کې تیاره ده په قبر کې دننه تیاره